پېښور پولیس د چکلو او د قوبخانو خلاف کاروایانې شروع کړي دي. نن بیا پولیس یو ځای کې چاپه وهلې ده، یو سړی او څلور زنانې نیولې دي او دوه ملزمان چې کوم دي هغه د دې نه تښتېدلي دي. دې حوالې سره چې کوتوالۍ تاڼې کوم اف ای آر درج کړی دی، نو کوتوالۍ تاڼې پولیس وینا دا ده چې دې ته اطلاع میلاو شوې وه چې دغلته یو علاقه ده، په هغې کې څه خلک دي هغې قوبخانه شروع کړې ده. پارټیان هم پکې کېږي او قوبخانه هم ده او هر یو غیر قانوني کار پکې کېږي قابل اعتراض. پولیس وایي کله چې دې ته دا اطلاع میلاو شوه، دي بیا عدالت نه مطلب څو ورځې پهله ورته اطلاع میلاو وه، دوی وایي بیا موږ عدالت نه سرچ وارنټ هم واخیستو او ویم کوشش هم کولو چې کله دلته څوک راشي نو دوی به ورته ناست وو، باید دوی ته چا اطلاع ورته وکړه چې یاره زنانه او سړي راغلي دي په دغه کور کې. پولیس وایي بیا دې د کور باندې چاپه والې ده، دې کې دي یو سړی او څلور زنانه چې کوم دي هغه نیولي دي. پولیس وایي دې کې دوه کسان قابل اعتراض حالت کې مو، دوه کسان چې کوم دي هغه دغه چاپې دوران د پولیس نه تښتېدلي دي د دغه کور نه. پولیس وایي د هغې خلاف هم کاروایي شوې ده او کمې زنانه او کم کس چې نیول شوی دی د هغې خلاف اف ای آر هم درج شوی دی او د دې خلاف چې کوم اف ای آر درج شوی دی نو هغه داسې دی چې د قوبخانې اکټ لاندې پې شوی دی. دې کې اکثر عدالتونه بیا ضمانت هم نه ورکوي. نو دا پېښور پولیس د دې نه پیله تاسو ته ما ویلي چې نوښار پولیس دا کاروایانې شروع کړې وې، بیا پاړی پورې پولیس کړې وې، نن د کوتوالۍ تاڼې پولیس کړې دي. نو امید دی چې پولیس به د خپلې چاپې دغسې جاري وساتي ځکه چې دا یو ناسور دی او د دې ختمول پکار دی.